बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه کمپاوند چې پای کې زموږ سره پای بانډز په خپل منځ کې انټریکشن کې راشي، پای بانډ د بل پای بانډ سره په کنجوګیشن کې راشي، یا دغه شانتي زموږ سره پای بانډ او پیر اپ الکترون د یو بل نه د سیګما بانډ په ذریعه باندې سپریټډ دي، د سنگل بانډ په ذریعه باندې سپریټډ دي، یا پای بانډ د پی اربیټال نه سپریټډ دي په سیګما بانډ باندې. په داسې قسم کیس کې زموږ سره دغه پای الکترون ډي لوکلایز وي، او د دې ډي لوکلایزیشن د وجې نه د دغه کمپاوند مختلف پاسیبل سټرکچرز مونږه ډرا کولی شو، څنګه چې د ریزوننس په کنسپټ کې دا ټاپک مخکې ډسکس شوی دی. نن به مونږه په دې حوالې سره اپلیکیشنز د ریزوننس ډسکس کوو. د ریزوننس افیکټ اپلیکیشنز څه دي؟ دا یو اگزامپل په تور باندې ما واخیستو ستاسو مخې ته. ریزوننس په حوالې سره دا یو کمپاوند دی چې په دې کې دوه پای بانډز په خپل منځ کې په کنجوګیشن سره راغلي دي، یعنی د سنگل بانډ په ذریعه باندې دا دواړه پای بانډ د یو بل نه سپریټډ دي. تاسو ته ښکاري اوس د دې لپاره مختلف پاسیبل سټرکچرز جوړیږي. هغه پاسیبل سټرکچرز د دې کیس کې زموږ سره څه دي، هغې طرف ته راځو. دا سټرکچر تاسو ته په نظر باندې راځي، لږې موږ په ایزي فارم کې چې تاسو ته په اسانه سره سمجھ کې راشي. دلته اوس تاسو وګورئ چې دغه دوه پای بانډو څنګه چې بره کمپاوند کې زموږ سره ډسکس شوي دي، کنجوګیشن کې راغلي دي. دلته د پای الکترون مومنټ شوی دی د کاربن طرف ته. مختلف پاسیبل سټرکچرز دي. نو دواړه پیر اپ الکترون پای بانډ لون پیر ته کنورټ شوی دی، په دې کاربن باندې پیر شوی دی. ظاهر خبره ده بانډ خو د دواړو په منځ کې شیر او الکترون د کاربن ته یو خپل راغی او د بل کاربن راغی، نو دا کاربن خو الکترون ډیفیشنټ شو، پلس چارج پرې راغی، او د کاربن سره یو الکترون اضافي راغی، د دې وجې نه په دې باندې ماینس چارج راغی. نو زموږ سره دا سپیشي دې فارم ته کنورټ شو، څنګه چې مخکې موږ دې ته ویلي چې دې ته میزومریک افیکټ هم وایي، چې کله د پای بانډ د خپل منځ کې انټریکشن د وجې نه یا د پای بانډ او د لون پیر د انټریکشن د وجې نه پولریټي کاز شي، دس از نون ایز میزومریک افیکټ یا ریزوننس افیکټ. اوس دلته د دې نیکسټ پاسیبل سټرکچرز هم زموږ سره کېدای شي، لکه دا پیر اپ الکترون دلته شفټ شي، د دې کاربن او د دې کاربن په منځ کې به جوړ شي ډبل بانډ. تاسو ته په نظر راځي this is CH2 plus CH، دلته بانډ کریټ شو ډبل بانډ. لیکن دلته تاسو ته معلومه ده چې دا پیر اپ الکترون شفټ کیږي، ډبل بانډ جوړي، نو د کاربن سره بانډونه زیاتیږي، نو دا به شفټ کیږي ایز ا پیر اپ الکترون. د دې وجې نه په دې نیکسټ کاربن باندې به پیر اپ الکترون اپیر کیږي، ماینس چارج. نو نیکسټ سټرکچر تاسو ته په نظر باندې راځي، دا سټرکچر جوړ شو. اوس دا زموږ سره د دې پاسیبل سټرکچر نمبر 3 شو. په دې سټرکچرز کې مونږه دا شو کړه چې دا پای بانډز چې دي دا لوکلایز نه دي، بلکې دا ډي لوکلایز دي، او دا مختلف قسم پاسیبل لیول سټرکچر د دې کمپاوند چې دي دا درې پاسیبل لیول سټرکچر تاسو ته په نظر باندې راځي. اوس کله دې کمپاوند مونږه ریزوننس هایبرډ شو کوو، CH2 CH CH and CH2. تاسو ته په نظر راځي چې دا دې کې صرف پای بانډ په دې کینانیکل فارم کې ډي لوکلایزډ دي، او زموږ سره سیګما بانډ ټول لوکلایزډ دي. سیګما بانډ مالول شو کړه دا لوکلایزډ دي. پای بانډ که تاسو په دې سټرکچرز کې وګورئ نو تقریبا هر ځای کې زموږ سره پای بانډز په دې ټولو کې اپیر شوي دي. نو پای بانډ په دې ځای کې ډي لوکلایزډ دي او په دریوانو پوزیشن باندې موجود دي. ایز ا هول که تاسو سټرکچر ګورئ نو دا خو دی نیوټرل، په دې کې یو پلس یو ماینس، نو دا هم نیوټرل دی، دې کې یو پلس دی یو ماینس دی، دا هم زموږ سره نیوټرل دی. نو دا سټرکچر زموږ سره دی ریزوننس هایبرډ دی. نو ریزوننس فینامنا تاسو ویلو چې بعضې کمپاوندز داسې وي چې د هغې د ایکسپلینیشن دپاره سنګل سټرکچرز کافي نه وي، بلکې مور پاسیبل سټرکچرز د هغې لپاره مونږه ډرا کوو، دې فینامنا ته ویل کېږي ریزوننس. اوس پر نن د ننني ټاپک کې مونږ به د دې ریزوننس په حوالې سره اپلیکیشن ډسکس کوو چې د دې ریزوننس په ایسیډیټي باندې سر دی، هغه شانتي بیسیسټي وغیرہ مختلف اپلیکیشن باندې ډسکس کیږي. لومړنی اپلیکیشن موږ ډسکس کوو د سټیبیلیټي اف کاربونیم آین ته. کاربونیم آین تاسو ته معلوم دی چې کله زموږ سره په یو مالیکیول کې په کاربن باندې پازیټیو چارج اپیر شي، دیٹ از نون ایز کاربونیم آین. لکه اگزامپل په تور باندې دا زموږ سره یو کاربونیم آین دی CH3 CH2 CH2 پلس، دا یو کاربونیم آین دی.
اوس په دې کې که تاسو د دې کاربن سره پی اربیټال وګورئ، ځکه چې کاربن په دې باقي دوه کې خو sp3 هایبریډایز دی، ان هایبریډ اربیټال ورسره نشته، لیکن په دې ځای کې sp2 هایبریډایز دی ځکه چې دوه ورسره هایدروجن اټیچ دي، یو کاربن نو 3 اټمز ورسره اټیچ دي، نو 3 ویلیو چې کله راشي نو sp2 هایبریډایزیشن یو ان هایبریډ اربیټال دی. دا پی اربیټال شاته څه کنجوګیشن کې نه دی راغلی، د دې وجې نه په دې کې زموږ سره ریزوننس نشته، لیکن د دې په مقابله کې که موږ واخلو CH2 ډبل بانډ CH سنگل بانډ CH2 پلس، اوس دا چې کوم آین تاسو ته کاربونیم آین ښکاري نو په دې کې پی اربیټال د پای بانډ سره په کنجوګیشن کې راغلی دی. د دې وجې نه دا سټرکچر دا سیز زموږ سره په ریزوننس کې دی، دا آین زموږ سره په ریزوننس کې دی، مختلف پاسیبل سټرکچر دی جوړیږي. د دې وجې نه دا پازیټیو چارج دلته په دې کاربن باندې لوکلایز نه دی بلکې ډي لوکلایز دی. د دې ډي لوکلایزیشن د وجې نه دا آین کاربونیم آین زیات سټیبل دی ایز کمپیر ټو دیس ون، دا زموږ سره لیس سټیبل دی او دا زموږ سره مور سټیبل دی. د دې نه دا معلومه شوه چې ریزوننس د کاربونیم آین سټیبلیټي زیاتوي ځکه چې چارج چې کوم دی نو هغه ډي لوکلایز کوي. که د دې پاسیبل سټرکچر څنګه چې تاسو طریقې زده کړل په هغه طریقه باندې د پاسیبل سټرکچر جوړېدی شي، که دا پای الکترون د کاربن طرف ته شفټ شي نو CH2 سنگل بانډ CH پیر اپ الکترون دی خوا شفټ شو نو په دې باندې به زموږ سره ماینس چارج اپیر شي اینڈ this is CH2 پلس، دا یو فارم د دې جوړ شو. نیکسٹ که دا پای پیر اپ الکترون دی خوا شفټ شي نو دلته په دې کاربن پلس راغلی دی، نو نیکسٹ کینانیکل فارم د دې څخه جوړیږي CH2 پلس سنگل بانډ CH ډبل بانډ CH2 پیر اپ الکترون شفټ شو نو دینه پازیټیو چارج ختم شو، دا ماینس چارج هم پیر اپ الکترون د وجې نه پای بانډ ته شفټ شو نو دا ماینس چارج هم ختم شو، نو دا زموږ سره د درې کینانیکل فارم د دې جوړیږي. نو په دې درې کینانیکل فارمز کې تاسو وګورئ پازیټیو چارج تقریبا په هر یو کاربن باندې اپیر شوی دی، نو پازیټیو چارج په دې سټرکچر کې په یو کاربن باندې دی، په سیکنډ سټرکچر کې په 2 کاربنز باندې ډیوایډ دی او په تھرډ سټرکچر کې بیا په دې سایډ والا فرست کاربن. نو زموږ سره پازیټیو چارج دا دی ډي لوکلایزډ، نو ریزوننس چې دی دا سټیبلیټي زیاتوي د کاربونیم آین. بلکې موږ د الکوهول د اسیډیټي په حواله سره خبرو وکړو. this is CH3 CH2OH. دا اکسیجن هایدروجن پارشل پازیټیو چارج دی، اکسیجن پارشل نیگیټیو چارج دی. په دې ځای کې د اکسیجن چې کومه چارج جوړیږي افټر هایدروجن لاس چې کله هایدروجن دینه لاس شي نو دغه ماینس چارج زموږ سره لوکلایزډ دي. لکه مثال په تور باندې دا باند چې کله بریک کیږي نو د بریکینګ په ریزلټ کې زموږ سره پیدا کیږي CH3 CH2 اکسیجن سره دوه پیر ځخپلو، یو د هایدروجن نه واغستو نو هایدروجن ایز H پلس بار ته وته په دې باندې ماینس چارج، نو دا ماینس چارج دلته لوکلایزډ دی. لیکن د دې په مقابله کې که تاسو یو بل کمپاوند وګورئ CH2 ډبل بانډ CH سنگل بانډ OH دا قسم الکوهول تاسو وګورئ نو په دې ځای کې چې کله دا آین هایدروجن لاس کی دا کمپاوند اکسیجن سره درې پیرز ماینس چارج هایدروجن لاس شو نو دا پیر اپ الکترون ډي لوکلایز دي، دا ماینس چارج زموږ سره دلته ډي لوکلایز دي. نو دلته ریزوننس موجود دی ځکه چې پیر اپ الکترون او پای بانډ دا په خپل منځ کې کنجوګیشن سره راغلي، نو this is delocalized، دا زموږ سره delocalized اور دا زموږ سره دی localized. نو localized فارم دا هایدروجن واپس په اسانه سره ایکسپټ کولی شي، نو مطلب دا ریاکشن ریورس ته په اسانه سره ځي، د دې وجې نه دا زموږ سره ویک اسیډ دی. لیکن دا ماینس چارج دلته دی delocalized، د دې هایدروجن د لپاره واپس د دې ماینس چارج سره ملاوېدل د دې په نسبت باندې لږ ډیفیکلټ دی، نو مطلب دا کمپاوند د دې په مقابله کې پایانیک فارم کې زیاتی، نو دې اسیډیټي ریزوننس چې دی دا اسیډیټي زیاتوي ځکه چې دا دلته د ماینس چارج تاسو ته په الکوهول کې ډیلوکلایز کوي نو واپس ملاوېدل لږ مشکل دی، د دې وجې نه دا زموږ سره مور اسیډیک راغی او دا بر یو زموږ سره لیس اسیډیک راغی. د اسیډیټي اپ الکوهول په حواله سره تاسو پیژندل چې کومه الکوهولز کې زموږ سره ریزوننس وي هغه الکوهولز کې زموږ سره اسیډیټي سیوا وي او کوم الکوهول کې چې ریزوننس نه پای کې اسیډیټي کمای. سیملرلی چې څومره کنجوګیشن زیاتیږي دومره به اسیډیټي زیاتیږي.
لکه مثال په تور باندې زموږ سره بنزین دی. د بنزین رنګ کې تاسو ته معلومه ده الټرنیټ ډبل بانډ موجود دی او د دې سره او ایچ اټیچ دی. نو که دلته د هایدروجن لاس چې نو دا ماینس چارج یا د کومه پیر اف الکترون چې د هایدروجن نه واخیستی شو نو دا دلته په کنجوګیشن کې د پای بانډ سره راځي. دغه پای بانډ بیا د بل پای بانډ سره کنجوګیشن کې دی او دغه پای بانډ بیا د نیکسټ. نو زموږ سره ډي لوکلایزیشن انتهایی زیات دی. نو څومره چې ډي لوکلایزیشن یا ریزوننس پاسبل ریزوننس سټرکچر زیاتیږي یا د دې په حواله سره ډي لوکلایزیشن زیاتیږي نو مطلب ریزوننس نورم پرومیننٹ کیږي واضح کیږي. د دې وجه نه د دې اسیډیټي به نورم زیاتیږي. څومره چې کنجوګیشن زیاتیږي په ریزوننس کې دومره به زموږ سره اسیډیټي زیاتیږي. بلکې موږ بیسیسټي اف امین ډسکس کو. دس از امین CH3 CH2 NH2 امین. نو دا پیر اف الکترون لوکلایزډ دی. هغه امین سټرانګ بیس وی چې هغه په اسانه سره پیر اف الکترون ورکول شي. د چونکې د دې سره پیر اف الکترون لوکلایز دی په ایزیلی ورکول شي. د دې وجه نه یا پروټون ایزیلی اکسپټ کول شي. د دې وجه نه دا زموږ سره سټرانګ بیس دی. په مقابله ریزوننس چې کله ریزوننس راشي نو دا پیر اف الکترون بیا ډي لوکلایزډ شي. لکه CH2 ډبل بانډ CH NH2 نو دلته دا پیر اف الکترون شو ډي لوکلایز ځکه چې د پای بانډ او د پیر اف الکترون په خپل منځ کې ریلیشن د سیګما بانډ په ذریعہ باندې سیپریټډ دي. نو دا زموږ سره ډي لوکلایز دی. هنس اټ از ا ویک بیس. اوس د دې په مقابله کې که تاسو بیا څنګه چې تاسو بره الکوهولز کې ویل چې څومره تاسو کنجوګیشن زیاتوي نو دومره به زموږ سره بیسیسټي مزید کمیږي. لکه مثال په تور باندې ارومیټک سټرکچر که د بنزین رنګ کیس مونږ واخلو او دلته مونږ NH2 د دې بیسیسټي مونږ وګورو انالین چې مونږ چاته وایو نو دلته زموږ سره کنجوګیشن سیوا شو. مطلب دا پیر اف الکترون ډیر زیات ډي لوکلایز شو. د دې وجه نه دا زموږ سره بیسیسټي نور هم کم شو. نو ویری ویک بیس. څومره چې ریزوننس زیاتیږي دومره به زموږ سره بیسیسټي کمیږي. که نیکسټ اپلیکیشن موږ ډسکس کوو د ډایپول مومنټ په حواله سره. ډایپول مومنټ تاسو مخکې پریویس کلاسز کې ویلې دی چې دا برابر دی د پروډکټ اف چارج اینڈ د ډسټنس بټوین دیم Q multiplied by D. فار ایگزامپل دا زموږ سره CH2 CH3 CH2 CH اور ډبل بانډ اکسیجن دی. د الډیهایډ یو ایگزامپل ما اخیستی دی ستاسو مخې ته. د اکسیجن الکترونیګیټیویټي سیوا ده. نو که دا د پای بانډ پیر ته کنورټ کړي نو زموږ سره به د دې سټرکچر جوړ شي CH3 CH2 CH سنگل بانډ د اکسیجن سره او پیرز درې شي نو په دې کاربن پلس چارج راغی په دې کاربن باندې ماینس چارج راغی. اوس د دې چې کومه ډایپول مومنټ دی نو ډایپول مومنټ تاسو وکتله چارج اور د دې دوه په منځ کې د الکترون ډیفرنس دی نو دغه چارج شو اور د دې نه علاوه د دوه په منځ کې چې کومه بانډ لینث دی نو دا زموږ سره دغه ډسټنس پروډکټ اف چارج او دغه ډسټنس دا د ډایپول مومنټ شو. اوس دا خو یو داسې کمپاوند و چې په دې کې زموږ سره دې طرف ته ریزوننس تاسو ته په نظر باندې نه راځي. لیکن کله دې په مقابله کې موږ یو بل کمپاوند واخلو CH2 ډبل بانډ CH سنگل بانډ CH ډبل بانډ اکسیجن اور سیملر سچویشن موږ ډسکس کو. پیر اف الکترون شفٹ شو نو دا کمپاوند به کنورټ شي ډبل بانډ CH سنگل بانډ C پیر اف الکترون په دې اکسیجن باندې درې شي ماینس چارج شو دلته پلس چارج شو. نو دلته دا کومه پی اربیټال د پلس کاربن سره اور سره دی نو دا د دې سره پای بانډ سره کنجوګیشن کې راغلی دی ډي لوکلایزډ دی. د دې وجه نه بانډ ډسټنس چې کومه دی نو هغه بانډ لینث زموږ سره د دې لینث چې کومه ډسټنس موږ اخلو ډایپول مومنټ دپاره نو دا انکریز شو ډي انکریز شو. نو چې ډي انکریز شي زموږ سره نو ډایپول مومنټ هم زیاتیږي. د دې مطلب دا شو چې ریزوننس دا ډایپول مومنټ انکریز کوي زیاتوي. اور د دې نه علاوه چې څومره بیا ریزوننس زیات انوالو وي کنجوګیشن د پای بانډ په دې بس شاته بل پای بانډ په کنجوګیشن کې راشي لکه پای بانډ بیا سیګما بانډ بیا پای بانډ نو څومره چې دا کنجوګیشن زیاتیږي دومره به زموږ سره ډایپول مومنټ هم زیاتیږي. د دې نه علاوه څه اپلیکیشنز داسې دي چې هغه د ریاکشن میکانیزم سره ریلیټډ دي. هغه موږ دلته نشو ډسکس کولی. کله چې موږ مخکې د ارګینیک کیمستري ریاکشن میکانیزم ډسکس کوو نو هغې کې بیا موږ هغه ډسکس کوو.